الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البادئ بالسلام بريء من الكبر او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مسلمانان ورونو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائی البادئ بالسلام بريء من الكبر، بسلام باندې ابتدا کون کې دا بر تکبر نه بری وي. کم کس چې ابتدا کوي د سلام نه بلار باندې روان یو دا ابتدا وکي یا کور تر نوځي او د سلام ابتدا وکي یا د مرګرو خواله ورزي یا بل یو محفل ته ورزي او د سلام ابتدا وکي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا بر تکبر نه بری. د سلام کولو ډیر زیاتې پایدې دي، ډیر زیاتې دي. یو پیدا خدا دا انسان بر تکبر نه بری. تکبر په انسان کې بالکل ناراضي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث مبارک دی چې البادئ بالسلام بریء من الکبر، تکبر نه به انسان بری. تکبر دا د الله سره خای د بنده سره نه خای، نو انسان چې تکبر نه بری کېږي دا سلام کوي. دویمه پیدا داره چې انسان د بل انسان سره مینه او محبت د سیوا کولو لپاره کوشش کوي نو دا سلام کوي. کله چې انسان سلام کوي نو دا مینه او محبت سیوا کوي. نور خلق هم سمینه کوي، دی مینه او محبت په هم سیوا کوي. دریمه پیدا داره چې انسان د یو کس بغض کینه بغضی دشمنی نو چې په لار ځي نو سلام دی پې وکړي. یو پیره دی پې وکړي، دویم پیره، دریم پیره دی وکړي، بیا سبا له دې هم داسې وکړي، دوه درې ورځې دي دا کار وکړي، انشاءالله تعالی بغض او کینه به یې ختمېږي، مینه محبت به راځي. ډېرې زیاتې فایدې دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو سلام خور کوئ. کم مسلمانان چې دي نو دوی له پکار دي، ټولو خلکو له پکار دي چې سلام خور کړي، په دې حدیث باندې عمل وکړي او مینه او محبت د دې سره سیوا کېږي. مینه محبت نن سبا کم دی. د کموالي وجه هم دغه ده چې سلام نشته. نو موږ او تاسو له پکار دي چې سلام خور کو، په خپل ورور باندې، په خپل ملګري باندې چې ورځو نو سلام کوو. لاس چوتول په لاره باندې چې انسان په موټرسایکل باندې یا صرف لاس داسې اوچت کړي، دا د یهودیانو طریقه را آپ کے مسائل ان کا حل میں کتاب پاکشتے چې صرف لاس چوتول دا صحیح طریقه نه ده. د لاس چوتولو سره به ته سلام کې، ځکه چې انسان مینه او محبت سیوا شي. الله رب العزت به دغه څو خبرو کولو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد